نه لوړل او ډېرې ګناهونه داسې یاد انسان د وخت څه وکړي بیا د ونه پوهې راشي څه پلنکي ځای کې ما پلنکۍ ګناه کړې وه هغه د بیا صفایه نه کړي استغفار د وانه کړي ورسې یا د توبې څه صفا نه شي مولوي څه دغه سوچ څه ګناه مه کوئ ویلې څه خدای قرآن کې ویلي دي من یعمل مثقال ذره خیرا یره ومن یعمل مثقال ذره شرا یره مثقال ذرې برابر وړه ګناه سویلی نه وي هغه یا لیکای شي خیر وي هغه لیکای شي لذا گناه ته به ته دا نظیر و نگاه نه کوي شیخ مرتضی زاهد تهران کې پیشنماز و ډېر دینداره کس و پیشنمازي به کوله څو وخته د المنځه کې غلطېدو مسخودان المنځه کې به غلطېدو د څټه کسان به اوس لمونځ کولو حیران پاتې شول چې هغه خو ډېر پرهیزګاره دی المنځه کې څنګه غلطېږي هغوی سوچ دا وکړو چې چېرته مسلې به ورته پېښې وي څه مسله به وي لږه پوښتنه ورسې وکړو څو کسان خونې ته ویرغوتي هغه څه مسله ته پېښه دی المنځه کې غلطېږي موږ د سهیل په حکومت دا څه وکړو دا ورته هېڅ ما ته څه دنیوي مسله نه دی پېښه کیسه دا دی چې ما یو حدیث پړو کړ حدیث وجې نه ما بالکل دماغ حالات بدل کړی دی پیغمبر اکرم یو حدیث کې مولای کائنات یا علی صورت هدایت لیارو باندې نجات و بهشت لیارو باندې بلاد ازداد دی اندور شیطان د گمراهی د شیطانی لیار ازدادی صورت ماهر اندور شیطان ماهر دی صورت ایکسپرت اندور شیطان ایکسپرت دی ته دا ونه چې شیطانی مډیر کمزورې دی کته استاد شیطان د استاد دی کته ملای شیطان د ملا دی کته دکاندار شیطان د دکاندار دی کته بابوی ته کومې پیشې سره تعلق لري شیطان مغې پیشې کې ایکسپرت شوی دی مغې پیشې کې د غلوي مغې پیشې کې چې کومې ګناهانې تا شعبې سره تعلق لري مغه د نه کوي ما د نه وبسي یا غلیم الفاظ دا دي من با این شیطان چی کار کنم دا شیطان سو بڑا خبره نه دي سب انسان چه کوي دور وسوسې در کوي دور طریقې سره د غلې دور طریقې سره د ګناه د نه کوي چه وسه کوي شي دغه سوچ کې هم غیز زه دغشي پریشان کړی یم خدا تاسو خدمت کې زارس کم کسا شیطان نفوس څنګه کوي وکاس باندې او ګناه طرف ته څنګه بیاي سوچ پوکې د خبرې باندې شیطان نفوس طریقہ دا دی او هر وکاس کې ضعیفه نقطه کمزوري نقطه کسی هر وکاس کمزوری کسی ویک پوینٹ دکی کسی ای تو کمزور راگ ملمئی شیطان کمزی کی سے کمزور ہے یہ مغزی ندر نسی چوک حرم خورے کی کمزوری دی کوی مثال مدیر کو چوک بالمنزا دی کمزوری دی چوک روشی نستی کمزوری دی چوک حاج مسئلے کی پوتی دی چوک مثال دیر کم درغجن دی چوک فراڈیون دی چوک دوکا باز دی چوک کے نکاخ دی چوک حساد نہ ڈاک دی چوک بخیلون دی چوکی وا بیماره چوکی بلا بیماره هر یو کس خپل ځان باندې سوچ وکړي چې زه شیطان کومې بیماری کرنے والے یم زه شیطان کومې کمزوری کرنے والے ما کې شیطان کوم یو کمزوری راگ نوٹ کړی دی دا مهمه ده کسا یو کس کیدای شي المنځو کې عبادتو کې تکراوي اما خمس و زکات نه ور کوي تاسو بلیدلی مو معاشره کې ډېر داسې کسان شته دینداري دي پرهیزګار دي دیندار دي المس کوي روزه ساتي خو خمس شیطان اندر غزگرنے والے دے یو کس کدای شي المنز و روزه و خمس کوي حاج نه کوي حاج ور باندې واجب ده نه کوي اندر غزي کی کمزوري ده کنه یو کس کدای شي دغه عبادتو کې تکراوي مثال دیر کم اما نامحرم وسا رابطه وتا گناه نه بریخي مثلا دا و گناه ده کنه ډوب دی او کې مبتلا دی ورکی یو کس کدای شي دغه ټولو شیو کې خدای مثال دیر کم اما گناه کومه کوي و جنسی گناه ده ایوی جنسی گناه که هغه مبتلا شوه ده هغه گناه نبریخی حالان که شیطان مغزی کرنی ولی ده یا یو کس خدای نور شیو کی ٹک ده که نکاخ ده که نای نسڑیگی چوسه چیو پر نوه لگی دا پریگه دینا لگی دلیوی شیطانه ورپسی کئی لگی دلیوی څه طریقې سوی ذلیل کئی یو ځنه کسان حساد نه ډاک دي لیدلی بو ایمو واشه کې داشته دي حساد دي دسه ده خپل او سایرانو دوستانو سره رشتہ دارو سره خنشي لیدای اغنی خاوري زروشي ایدی شپه تر خاوي اغوی نه بعد اوري زروشي ایدی شپه ډېر خولي تیریږي بیا زنو پیژند انسان کوي مؤمن دا کېدای نشي چې حساد نه ډاک وي هغه چوسي خنشي لیدای خنشي برداشت کوله هر یو انسان ای بی بیماری کې مبتلا ده نن کسان به تاسو لیدلی زیاړو نه
خله زیاړو نه ډاکا ځنه کسان بلیدلی درغوجان 1 نمبر درغوجان خ مومن پرهیزګار انسان دی هر چی کی تکړه دی خود درویغ نه پریږدي خسړای دی خبي کسي چې مومن دی پرهیزګار دی اما غیبت شیطانه نه پریږدي کسه مو تاسو دیخنه سي کله ولګي کو دیخمان کمزوري راکې رنسو اندي شون شیطان اده کله انسان سی ولګي کمزوري راک نه درنسي اوره پورې د کمزوري راک نه درنسي ارټینګ د کی اوره پورې د بیاي سو پورې مکمل بيدینه نه وې کړي مکمل د بيدینه کی به د پریګدي اوره پورې د نه پریګدي لکه مو تاسو یو دیخمان څخه کمزوري راکې رواني سو پورې انس مکمل لون دی نه وې کړي شکست زوال تم بتل نه پریګدوي نه یو صلوات واست محمد و ال محمد باندې محمد آرچی کی بخل کوي کنجوسه کوي اهل بیت باندې صلوات کی کنجوسه ما کوي مینی سيو صلوات واستوي اللهم صل علی محمد و آل کسا زیوا جمله د تارس کم گناه حقیقت چی شه ده ای گناه صحیح تفسیر و تشریح چی شه ده زنه کسان به توسل دلی وا گناه کوي او غلط کار کوي کته توي چې دا کار غلط ده دا گناه ده په ځای د دات ځونی سوچ وکي نظر سنی ځون باندې وکي چې دا غلط کار ده گناه ده او کې مبتلا یم پرېګې دوم شکریا د ادا کی تو ملامت کوي تو ته ای مثلا نه ز غلط کار نه کوم یا تو غونډه دیندار نه یم یا تو غونډه متدین نه یم یا ډیر دیندار مذهبي ما جوړېږي یا ماته مولا ما جوړېږي چې تاسو ماته خبرې کوي دلی مې معاشره کې ځنه کسان د ششتا دي چې یو کار نه وتوي چې دا کار غلط دی دا سټپ د غلط دی دا عمل د غلط دی ما کوا ورسته شپرېږي دا ملامت د کوي لیدلی بومي زبر جمله ته د سیارس کم کسا گناه دین سره مربوطه نه ده ایک سوچو کی مخبری گناه صرف دین سے مربوط نه ده کته دیندار وي گناه ما کوا کته دیندار نه وشه گناه کوا دین سے تعلق نه لري گناه څو خو مخ دین سی منسوبه کو کيو کس دیندار ده بس گناه نه ځون وساتي کيو کس هیڅ سره دوره دیندار نه یم دوره مذهبي نه یم مولا نه یم مثال در کوم وشه ز گناه پکور ده کوم غلطه ده دا غلطه ده دین سے صرف مربوط نه ده ته دیندار یې کا دیندار نه گناه مثال دسې دی او لکه چکوره واخی ګوته پرې کوي چوک د تایي څو ګوته د پرې کوي ما کاوه ای گناه مثال دا شه دی گناه دسې دی جوانانو کسه گناه حقیقت او تفسیر او تشریح دا شه دی گناه ځان ته ضرر رسول دی گناه ځان سره ظلم کول دی گناه ځان ویل دی چاړي سپرې کول دی ای گناه حقیقت دا دی سوچ ور باندې وکي ویلي قرآن آیات مو ته پیش کړل من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بالظلام للعبيد قرآن د دسی امام تاسو خالق پروردگار د دسی چې مو ته آگاه ده چوکا نیک عمل کوي ښه عمل کوي ښه کار کوي فائدہ یې دیتا ده قرآن د دسی چوکا بد عمل کوي گناه کوي غلط کار کوي نقصان نه خدای ته ده نه بل ته ده اندی ته نقصان ده مخکې د دینه چې وی گناه زری سم معاشره ته بل ته نقصان ورسه اصل نقصان تو ته رسیږي ضرر تو ته رسیږي ای خو کار فایده یا ډایرکټ تو ته د اول نمبر کې ورسته نور ته رسیږي ای بد کار ضرر او نقصان اول تو ته د بیا معاشره ته ده خدای دې چې ز بندگانو باندې ظلم نه کوم تاسو د ځان باندې خپل ظلم کوئ ای ګناه باطن دا ده حقیقت دا ده خپل ځان سې قسم ته زیاتای ده کسا گناه ده نه دی چې تو ته وایم سو گناه ما کوه امام خپه کیږي گناه ما کوه خدای ناراض کیږي گناه ما کوه اهل بیت خپه دو ورسته خبرې دي دو ورسته خبرې دو خاصی مدته یوي چې وډر شي دا کار ما کوه غلط کار دی وګرنه دو خبرې ورسته دي اول سټپ دا دی گناه څه گناه کوي نقصان د ځان ته دی گناه کوي ضرر ځان ته دی گناه کوي نقصان تو ته دی یاد وساته ته چه دیندار یې کا دیندار نه یې لذا دا صرف متدین و دیندار و مومنانو سره تعلق نه لري چې مؤمن وي نو گناه نه ځان وساته ته تاسو ته ساده مثال درکم مثلا ایوځي کې تیزاب یخي وی ګلاس کې یا خدا نه خواستش زهر یخي وی زهر ولا پیاله یو کس خبر نه وی روي په خلی وړي تو ته وای څو بندې خدا زهر د وچی کل تیزاب د وچی کل اول خبر نه وی چې ته خبر کی یغه به څه حالات شي اب څوره پریشان شي هغه به ډایرکټ ځون ډاکټر ته ورسي ډاکټر ته به جمله والا انده کوي چې ډاکټر صاحب ځون مطابق کړلو تیزاب مچی کلی دي زهر مچی کلی دي الای مو غام وکا
انداش جمله امام تاسو مولای کائنات امیر المؤمنین دعای کومیل کې انداشه جمله گناه په باره کې کړي دی او گناه په باره کې مولا انداشه جمله کړي دی. څکه انسان ګناهونه کوي مولا جمله او ته کړي ته ځان ته دسې بیا وایي ظلمت نفسی. خدای ته مخ ته ودرېږه، خدای ته ډاکټر دی طبیب دی، خدای ته دسې وایي څه خدایا ظلمت نفسی، ګناهونه مې کړي ځان مې تباه کړی دی، ځان سم ظلم کړی دی. مو ته وویل لکه انسان زهر وچی کی تیزاب وچی کی اگر ډاکټر ته ویل شي اندا جمله او ته کی چې ډاکټر سے بدبخت شولم تباه شولم باچ مکه علاج مو وکاندي شان سم مولای کائنات گناهګار د پاره ټکه اندا کړی دی او گناهګار ظلمت نفسی. خدای ته وایا خدایا ځان سم ظلم کړی دی، ځان متباه کړی دی، ګناهانو واجنه برباد شویم. بل چې صدا ظلم نه دی، اول ظلم ځان سره دی. یاد وساتئ هغه بهجت یو جمله ډېره ښکلې کړې دی. هغه هیڅ ډېره عجیبه جمله دی. هغه هیڅ یو انسان ته که سل کاله عمر میلو شي، تاسو به لیدلی یو انسان ته سل کاله عمر میلو شي، سلو کالو کې به چې ته یو وارې زهرو پیاله روان نخلي څه وایي چې کی اندیشون سره هغوی بهجت چې یو انسان ته که سل کاله عمر میلو شي هغه په کار نه دی څه عقیل وي هوښیار وي پوه وي سلو کالو کې یو وارې په کار ګناه ته نږدې نه شي. ای گناه مثال هم هغه دی لکه زهر و پیاله چې کی لکه تیزاب چې کی ځان بدبخت جوړی ځان ته به کوي ورسه دیسه ځان بربادیږي. یاد وساته د تا ته نقصان دی، د تا ته به کوي. یاد وساته وی گناه که زه درته یوه جمله داسې وکړم کسه مو ته ای دین اصل کې تفسیر و تشریح غلط شوی دی، ای دین ډیفینیشن غلط شوی دی، دین تفسیر متدا شوی دی. څه دین د چی ته ویلی شي یو پلانینګ یو پروګرام څه عقایدو څه اعمالو بنا باندې یو پلانینګ دی یو ضابط حیات دی. دا شی اکثر تاسو بریدلی علماونه دین یو ضابط حیات دی، عقایدو بنیاد باندې اعمال بنیاد څه عقیدې دي څه عملونه دی وایي کا نه قربان شم. دین اصل تشریح و تفسیر ډیفینیشن تعریف دا دی او دین د دغه ویلی شي او ایتو مفادات و بنیاد باندې ایتو مفادات و بنیاد باندې دین یو پلانینګ ته پروګرام ته ویلی شي هغه سه مفادات څه دنیوي دي څه اخروی دي څه عملونه ته تخیلی شوي دي کاغوی باندې ته عمل وکي څه شوی نه تخیلی دا پرېږده وا نه ایتو مفادات ورکی دي کې سوچ مده خبرې ته یعنی کچېری فالو یې کې کچېری عمل په وکي مفاد تو دی ورکی ګټه تو دی ورکی که عمل نه پکې نقصان تو دی ورکی. دین اصل ډیفینیشن دا دی. دین کچېری دغه انداز کې مو پیژندل یاد وساته بیا ما تاسو ته ګناه حقیقت پته لګي چې ګناه د چی شته ویلی بیا ښه عمل پته لګي چې نیک عمل ښه عمل د چی شته ویلی شي. ما څه دینداري سړی سره تعلق لري نه ښه عمل ښه دی آر چوکي کوي ښه دی فیدا یا مغه کاسته د چوکي کوي. یو صلوات واسطه محمد و آل محمد باندې اللهم صل علی محمد علیه. ازا یو حدیث کې معصوم دسی عجیب حدیث ده. معصوم دسی لولم ینه الله عن محارمه لوجب ان یجتنبها العاقل. ډېر ښکلی حدیث ده. مولا دسی چې کچېرې خدای ما او تاسو حرامو ګناهانو نه حرامو نه نهی نوی کړي مانع نوی کړي بیا هم یو عاقل کس په کار نه دی چې ګناهانو ته نږدې شوی وي. ضروري نه دی چې خدای د مانع کی. یو انسان که عقل لري پوهه لري عقل سالم وي نغه ته خپل عقل ویلی شي چې ګناه ته ما نږدې کېږه غلط کار ته نجیز کار ته ما نږدې کېږه چې جای کې خدای درته وایي که نه درته وایي خدای ویلی وي که نه وي ویلی. انسان په کار د دې باندې ځان پوهېږي چې غلط کار نجیز کار غلط دی ما ته نقصان دی ما ته ضرر دی زه په خپله پوهېږم دې باندې. لذا د یو حدیث کې شته دي چې پروردگار علم یو وارې خپل پیغمبر ته وویله رسول الله ته دی چې تا ترز وای جعفر طیار د مولای کائنات ورور وو مونی ګران دی زه شکر یاد کوم. پروردگار طرف پیغام تروغو او ته پروردگار ویلی چې جعفر طیار کې څو خصوصیات دسی دي چې خصوصیات او خصلتو وجنه مونی ګران دی. پروردگار وته هیڅ هغه خصوصیات دادي جعفر طیار و پیغمبر ته ویل یا رسول الله تو څه شریعت او دین متخیل نه وو تو څه دین متروړ نه وو تو څه اعلان د بعثت کړي نه وو اختم کیا مو چې ته شراب ته زنم نږدې شوی حالانکه ټولو چې کل
معاشره کې معنی نه و مو نه چیکل ویلې زه پیدام څه دو عقل خرپوي زایل کوای شي دو ما چې ته زنا طرف ته قدم نه کېږدولو زه پیدام څه د غلط کار دی نقصان ما ته دی یا رسول الله زه چې ته بت پرستی ته نه شوم نږدې ما ته پاته وه څه د غلط دی ناجایز کار دی سوره مهمه نکته ده پروردگار عالم دو پیغمبر دیز یا رسول الله ای حبیب خدا ای تو طرز و جعفر تیار مانیت زکا گران ده چه دیکی دا خسلتون ورکی دی سکم شیون شریعت و دین کی ما خیلی و توستم دیر کری و مخی دا دین چه شریعت راغ للو مخی دا دین جعفر تیار اختیم کیا عمل پکولو جعفر تیار اختیم کیا دغو شیونا بیزاره و غلط و کرونه حرام و کرونه بیزاره و نور نغدی کېدلو سوره مهمه نکته ده ډیره بنیادی نکته ده جعفر تیار حواله سره او زه به دا د عرض کم کسا ای گناه باطن ای گناه حقیقت در کوله مهمه ده انسانی در کی څه گناه د چی شي ته ویل شي جوانانو زه یو جمله د تو کوم دا بحث کوم ده کنه زه یو ویش په کوم د تاسو سره ډیر مربوط ده دا ځواني ډیره قیمتي ده د تاسو شباب ډیر قیمتي ده مخکې د دینه څخه دا شباب ګناهانو کې زنگ آلود وګرځيږي ګناهانو سه زنگین کوئی خراب کوئی اوس مکاده دیتا ته دا پاک وجود صاف وجود خراب نه کوئی به ورسته سپکوي کنه هغه بیل حیثیت لري زه تاسو ته جمله دا کوم نوٹ کوي زرو یو کپی وی کنه اول نه لیکل نوی پشیلی اول نه تک سپینه وی یو پونی وی یو ورق وی صفا وی اول نه تک سپینه وی سو ایک سی سټی زړو ته کی لیکل م پکړی وی یو داوی چې وی پونی باندې صفحه باندې ورق باندې څه لیکل وشي بیا ورسته وایټنر سا یو بل چی سه ته صفا کی بیا ته چوته پیش کی زلګ نه لیکل کې چې کې کدا د پکور وی هغه به دا اول ګندا شي و صفای کړی ده اخیر امیر پاتاو کی لګیږي چې دا یو پر ګندا شي وی ده فرق کوي هغه جوان څنګه اول نه ځان صفا سترا وستی گناه ته نږدې نشي هغه یو څه کې ماده خدای سره هغه جوان څنګه ځان الودا کی گناهانو کی ډوب شي ورسته ځان سپکای او صفا کړلو بیا خدای ته ور نږدې بل څه کې ماده دا ډیره مهمه نکته ده چې ځان الودا نه کی ځان خراب نه کی گناه باندې بیا ورسته دا سوچونه ما اوسې کوه چې ورسته به صفا کو استغفار وکړو توبې وکړو شب درې وکړو شب قدر کې به ژړو ته وکړو بیا به صفا کو نه دا بیل څه حیثیت دی چې ورسته صفا کوي لذا گناه باطن پیژندل مهمه ده گناه کسا گناه څه د مو توصیه کنه شیرینه ده خواږه د څویر سو کنه گناه ولا کور کوم او تاسو خوږ بریخي خبريخي خواند ته خلو لذت نه خلو ای گناه باطن د سه دی او خواند ورکی نشته شیرین نه ده ظاهری شیرین بریخي د مو تاسو شیطان خلی کوي قران کې زوین للناس حب الشهوات من النساء والبنين شیطان د څه گناه ته زینت ورکی وګرنه گناه کلی نه ده باطن ډیر خطرناک ډیر خراب ده ډیر ګندا ده مو تاسو ته د شیرین بریخي خواږه د بریخي خو کچا لغونته عرفان کړي وی چوک لغونته خدای ته ورنږدې شي گناه نه تاریخ شایبل نشته ده گناه نه کړوا ترخا زیکای بلشی نشته ده یاد وساتوي گناه باطن زهر دی قاتل دی زهر هلاهیل دی یاد وساته او کچو کی باطن ته ورسیږي شیخ حسن علی نخودکی او عارف تیر شوی ده کلام چې ته یوټیوب کې سرچینګ کوي کنه شیخ حسن علی نخودکی نما لګویر کوئی لغونتی سوانه زندگی چې ته پړاو کوئی بهجات غو تو سوریدل ده بهجات غو لاس گونا بهجات غونا درجه وچاته و دور غټ مقام ته ملو شي عجیب حکایت دي ورځي چې پښتنه یو جوان پښتنه ورنه وکړه هغه د وتی څه هغه څه واجه دی چې ته ګناه ته نه ورنږدې کېږي ایمو غونتې کې نه چې ته ګناه د نه وشوله ته اوسه پورې یوه ګناه نه وکړله شیخ حسن علی نخودکی یک جوان دی ای جوان واجه دا دی چې ته اوسه پورې شیخ حسن علی نخودکی نشوې جوړ دی واجه دا دی ته شیخ حسن علی نخودکی نشولې جوړ
تاسو گناه یو څه بولئ زه ګناه بل څه بولم، تاسو یې خواږه بولئ زه یې ترخه بولم، تاسو یې ظاهر کس وئ زه یې باطن کسم. ګناه ډېر تریخ شی دی. هغه یې څه کوم ګناه ته څه ته بګینو نظیر کوي، خوږ نظیر کوي، هغه د ما نگاه کې ما نظیر کې زهر و ګندګۍ دی. دغه انسان رسیدای شي خو که انسان لغونې کې تمرین و مشق وکړي. انده تاسو نه زه یوه پوښتنه وکړم، اخري جملې مې دي چې ته ډېری وي ګند وي تاسو به لیدلي وي، ډېری خو به لیدلي دي که نه په رچنو کې ډېرې پاکستان کې خو ډېرې زیاتې دي. مغو ډېری و کې ځنه کسان تاسو کسو یې لګیا وي لټول کې ځنه لیونیان ځنه څه تاسو مغزي کې پیزه او ننس وي دوره سخت نفرات کوي چې دا اکثر ډېری کې لګیا دی. او رفو په نږدې حقیقت څه کومه دی ګناه کې کوم کس الودا وي هغه مثال اندازې لکه ډېری کې لګیا وي ډېری نه خصوص شي نه روبسي خوري یې ګناه حقیقت اندازې دی. ای گناه باطن اندازه ده. وی دیزه قرآن دلیل در کوم. قرآن کی آغا آیات اوس اکثر علماء ریدلی ده غیبات په باره کې قرآن کې چی ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموه. پروردگار عالم د غیبات ما او تاسو ډیر آسان کار دی، شیطانه پردې خبرې ما او تاسو ډیر آسان کار دی. اندا قرآن دی پردې او خبر او شیطانه او په باره کې غیبات په باره کې چی او بندگانو یو بل سے خبر شیطانه پریږدوئ، غیبتونه ډیر ما کوئ. ایدی مثال داسې دی لکه یو انسان مردار شوی وي، یو کس مردار وي مړ وي پروت وي خوسا شوی وي ته کښېنې هغه غوښې خورې. ای غیبت باطن ما تاسو ته ډېر ایزي شی بریښي، سمپل شی بریښي، خدای باطن دی، دا باطن دی، دا باطن بریښېدای شي د ته څه لغوندې تمرین و مشق وکړي. یو کس وکنه څه پیغمبر په مخ کې پردې خبرې کړي، پیغمبر په مخ کې ورغلی پیغمبر ته پیغمبر ورته وویله څه روژه وخوره تو روژه ختمه شوي دی. رسول الله روژه مه دی ورته ایسه نه تو خبرې کړي دي دا شی پیغمبر ورته ویله څه الټی وکړه څه مغه ټایم کې الټی وکړي ډېره غوښه ونه راتاله شوی څه دا پردی غوښه وه څه تو خوړلي وه. گناه داده قربان بشم، باطن دو گناه داده. کله انسان گناه کی ډوب شي بیا ورو ورو مزال ورکی کوي بیا غټې ګناهونه آسانې شي، بیا قاتل آسان شي، بیا زنا آسان شي، بیا دی حتی انسان ورکی ماهر شي څه اولاد رسول فرزند رسول قاتل ته عملیه وتړي. کربلا کې دغو خلکو المنځونه کول روژې ستلې، فرزند رسول قاتل ته عملیه ویلې وتړله چونکې ګناهانو کې ډوب شوي قربان مشم، ګناهونه ډېرې کولې. ګناه حقیقت دا دی انسان ورو ورو بیایي بیا د مکمل بېدینه کوي، هر یو کار هر د کار دنه پراوي بیا هر یو کار ما تاسو ځنه وخت کې کنه د پلانکای ویلې دوره زیات دا کار یې وکړو مثال قاتل یې وکړو دا یې وکړو دا ورو ورو تلو دا ډوب شولو ورکې اخیری دې ته بیا ګناه نه بریښي. کربلا جنگ و دو گناهگارو بے گناه و کسانو، هغه گناهگارو دا بے گناهو